يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هذه آيات الله جلالين أمورين. التبليغ أهل سوق دي، والتبليغ أهل سوق دي هذه لان جلالين أمورين. هذه آيات لان دي أو بيا أمورين داوس لا كم خلق دا كي تبليغ كي كنا لا دا يا ساتي من خلق كعلماء دي وكاميان دي طول غافل دي جلالين يا محدث دي دول استوى تتانيف كري دي داتي مفتي دي دا فرد كفاية دي، دا فرد كفاية دي لكني دي وكاس لاربا طول خلقو قال أخلاقا خا جلالين وقوري زنوام قوري خا دا غويني دي دا فرد كفاية دي أتاتو تے فرد عين جوڑ کرے دے فرد عين مکر دوی گناہگاری گئی فرد کفایو پیجنے دا ټول اعتبار د پاره دي نیتونه خراب دي کومولا دي چې زما اعتبار قوم کې قائم شي څلور میاشتې تیرې کې امیر شي زمونږ به خو ته مونږ امیران نشو دا غي څلور میاشتې کې او شي خو دې لاله نو ګوره کنه مسلمانه دا کتابونه دي بیا څوک بکې دا دې اهل څوک دي دا بکې څوک دا یا ساتي دې اهل ګوره ته کتابونه وګورئ خو یو فضا چې داسې عامه شي نو خلک غږ نه کوي نو چې دا مولایانو پکې راځي ځواب ته خو اهل غتیک ده که نه نو خدای دې غر که خو چاته به دې قرآن وی که نه دغه لږو ده خو قرآن به دې نو طالب پکې لړ شي څوک پکې کم په لړ شي څوک پکې نو زه غږ نه کوم ورته وایم زه به ټیک ده شتورې بیموار دي ګرځي چې هر پله ګرځي پوه شوې خو جلالین نه یې کتلی نه یې ویلی دی اني په عمل شته دي او دې آیات لاندې وګورئ تاسو په خپل معلوم شي چې څوک به کوي څنګه به کوي څوک به دي څه به وایي تأمرون بالمعروف امر کوي په معروف وتنهون عن المنکر منع د منکر کوي وی دی نه منع د منکر نه کوي دا چې یو سړی ظلم کوي دا مکو ټولو ته یو شی وایي دا مکو نه 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 بس مثال د ټپسانو چې چېرته دغه وویني بیا دلته اراده وي راځي حق وایي حق خپه دي که خوشحاله خدای دې خوشحاله ساتي ته رښتیا وایه ښه تا نه به خدای تپوس کوي چې تا لیدلې او تا ولې نه وویلې چتر 100,000 فردوس بکړزار په قسم هغه باغچه کې د زیبا محبوب نن یې زړګیا د هغه کتاب نه دا اشعار ویما چې ما نن په تحفه کې خپل شیخ صاحب لراوړی دی چې دا هغه کتاب دی چې بابا جی هلته په 1956 کې لاړ او هغه 1956 کې یو کال 14 میاشتې 15 میاشتې او 14 ورځې د محبوب حرم ته مخامخ تیرې کړې دي کوم صاحب چې ورسره د دغه مبارک سفر کې یو ځای و هغه اوس هم ژوندی دی حیات آباد کې اوسېږي دا واقعه هغه نه ما خپله ریکارډ کړې ده وایي چې په سباله د محبوب علیه الصلاة والسلام د مزار اقدس نه روانېدل دي د مدینې منورې نه روانېدل دي او زه چې کوم دی نن شپه باباجي ته ګورم د هجران یوه جړۍ راخستې ده او دا ځان سره فرمایي چې د هجران د یاره نه لرم طاقت نور چې غماز راته پرې نږدې یو ساعت نور زه به ستا دیدن کړم ستا د مخ په شمع په چشمانو کې مې نشته بصیرت نور او بې له دې چې تا ته ښکلې دلبر وایم نه لرم ستا حضور کې لیاقت نور یو رتی د ستا د مینې نه حرام وي که مې پاتې وي په زړه کې محبت نور او د محمد امین دلبره رب د پاره اوشوه ختم کړه دوران د فراقت نور دغه جړاګانې دي او دغه چغې دي چې یا محمد عربي تا پسې بمرم ترکما د زنکدن سلګې به تا پسې وهم ترکما او تریخ سمند ما د وصال ساحل ته ورسول الله محبوبا تریخ سمندر کې د هجران با پخکت زم ترکما او یو د هجران غمونه او بل د پاکستان غمونه ز محمد امین بدا دواړه غمم ترکما وی دغه د هجران چغې وهي چې شیدا دلبر د اوکتل په مینې نو شول سترګو جاری د زړګي وینې او عجب حال په بینوا فدا سرګن شو په هجران د هغې پاکې دلبرینې نو په جړا کې یې له شوقه دا وینا کړه دلربا عجب لایق د آفرینې
او د مخ نور د له اسمانه پورته کیږي په دې سو شو ظاهر که په زمینه او دا بلبل دی چې په ګل ویل د ناز کړي او که کوي نعت خواني محمد امینه وی دا د هجران یو عجیبه درد پر راغلی دی سبا له د محبوب د حرم نه جدا کیدل دي وی راغلل شرطې والا د شپې به د محبوب حرم بندو د سحر د بانګ سره به بیا کولاوو او هغې په زور باندې راخ کو او د درشلس نه بهر چې کوم دی پرېښود او هغې خپل ور تاله کو وی زه سبا د ټولو نه مخکې راغلی ما دغه صاحب فرمایي او ما سره دوه جانمازه دي ما وی چې څنګه حرم کولو شي اول زه په ریاض الجنت کې د باباجي دپاره ونیسمه دویم د ځان دپاره ونیسمه وی چې راغله